ما خو ته وی چې د ام پی اس خلاف ته چا سره ثبوت دي جوړه وړي چې موږ هغه باندې مخه ته کار وایو. ستا په نظر کې هیڅ هم نه دي؟ ظهور بھائی دا چې کوم سوال وکړه دې جواب نشته. زه په خپل دې جواب نشته ام پی نه یم او معلومات خو تشته کنه. 18 الیکشن ام پی راغې ستاسو سره مخالفت، دا ام پی راغې ستاسو سره مخالفت، د دې مخالفت مین وجه څه ده؟ په دې پروګرام کې زموږ سره تعاون کړی دی پیس ټیلیکام کارټلانګ، تیز ترین آپټیکل فایبر انټرنیټ سروس. بسم الله الرحمن الرحیم. زه خان یم، تاسو ګورئ تحقیق نیوز. مینوالو نننی پروګرام کې زما سره میلمه دی ولایت خان عثمان خیل د پاکستان تحریک انصاف سابقه تحصیل صدر. نن سبا که تاسو وګورئ نو ولایت خان عثمان خیل چې دی نو دی لږ کرایسس کې روان دی، د پارټۍ په پیچ باندې او د ډېر وخت نه روان دی. اول خبردار چې د سره به موږ کوو پوښتنه د پاکستان تحریک انصاف کې چې اندروني کوم مسایل دي په هغې حواله باندې، بیا ورکرو ته چې کوم مسایل مخې ته راغلي په هغې حواله او د علاقې د حلقې په مسایلو باندې به هم خبرې ترې کوو. اخلو وړوکې غوندې یوه دمه زموږ سره اوسئ. पेस फाइबर से मेरी क्लास कभी मिस नहीं होती. आमिर इसहाक काजी ने कमाल कर दिया. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ज़मानु में मेरे साथ काजी दे जरा पेस टेलीकॉम एम डी माज़ द न्यू कस्टमर द पारा چې دا ویډیو وکتله د مخکې شیر کړه، په دې باندې کمنټ وکړو، د هغې کمنټ نه موږ د هغې نوم رالو او په قرآن اندازې کې به هغې شاملو. قرآن اندازې باندې موږ 20 کسانو ته بالکل فری کنیکشن ورکوو. کوم ځای کې زموږ سروسز دي په هغې کې کاټلنګ، غونډو، جمالګړې، کټیګړې دا علاقې شامل دي. अब कटलंग में भी तेज तरीन इंटरनेट. वाह आमिर इसहाक काजी यू आर ब्यूटी. ویلکم بیک. پیر بیا تاسو پروګرام کې هر کله هم څنګه تاسو سره ما د ولایت خان عثمان خیل سرسری تعارف وکړو. د پیپل اوسیدونکی دی، د پاکستان تحریک انصاف سابقه تحصیل کاټلنګ صدر هم پاتې شوی دی او په دې علاقه باندې بلکې ضلع مردانه پورې یو خپل پہچان هم لري. ولایت خان اول پروګرام کې د وخت راکولو ډېره مننه، خوش آمدید. 18 الیکشن ام پی راغې ستاسو سره مخالفت، دا ام پی راغې ستاسو سره مخالفت، د دې مخالفت مین وجه څه ده؟ ظهور بھائی وړاندې خو چې زمونږ کم 18 کې کم ام پی اس صاحب راغلی و نو زما د هغه سره مخکې وروري وه، اوس مې ورسره وروري ده او زه یې ښه قدر کوم د ړنه او قدردان سړی دی چې هره پارټۍ کې دی الله دې خوشحاله ساتي. خو زه به دومره ووایم د هغه سره مخالفت که زما راغلی و صرف په یو ټکي باندې هغه سره زما مخالفت راغلی و، چونکې د هغه چې کله ټکټونه دغه کېدل نو ما خپل ذاتي طور د هغه دپاره زه دا نه وم چې دا ټکټ ما ورکړی یا زما په وینا یې ورکړی، خو ما خپل ذاتي طور د هغه دپاره عاطف خان ته سوال او منت کړی چې دا ټکټ تاسو دله ورکړئ. نو تاسو څنګه چې ستاسو په وینا باندې ټکټ شو نو بس یا زما په وینا شوی یا هغه سره د مخکې نه خبره شوې وه یا د بل چا په وینا شوې یا هغه په خپله خوښۍ ورکړې، ابو جدا خبرې خو زما وینا پکې صرف شامل وه. نو زما د دې وجې نه هغه نسته بیا په دې خبره خفګان راغلی چې هغه په تا باندې یو احسان وکړه، نو کم از کم چې یو سړی په تا اعتماد وکړي، په تا باندې احسان وکړي، نو د هغه د سره کم از کم لکه دوکه یا د هغه سره هغه بېوفایي کول نه یې کول پکار. په دغه یو ټکي زما د هغه سره خفګان راغلی چې یاره زمونږ د اخوا د سترګو نو د دې ام پی اس سره به څه خبرې هم تا ټکټ راوړلی د ام پی اس سره زما لکه د سره خفګان دغه نه د ده سره د 2013 نه زمونږ هسې هغه معمولي کلیشز لکه و، خو لکه نور زما د ده سره خفګان نشته. زه خو د هغه حجرې ته ځمه، د هغه سره کښېنمه پاڅمه. ظهور به یې همیشه یوه خبره یاد وساته، اختلاف چې دی دا به اصولي سړی کوي. عمران خان چې دی هغه لکه کوم مثال کې طور پر نن سبا د دې نظام سره جنګېږي نو هغه صرف په اصولو باندې ولاړ دی. د دې وخت موجوده وه دې وخت کې ورکر چې دی هغه خفه دی چې موږ ووټ ورکړی د رهایې په نوم باندې او د هغه پروګرس هغه سیز چې دی نو هغه اوس مخې له نه راځي. واقعي ورکر په کې دا ګیله شته دی د هر ځای کې چې یاره موږ ووټ ورکړی د سره لپاره موږ ته هغه سیز مخې له رانغی نه هغه سیز حاصل شو. ظهور به یې دې کې شک نشته، حقیقت دا دی چې زمونږ ورکر ډېر زیات خفه دی، مایوسه دی او هغه د دې وجې نه هغه د عمران خان سره ډېره لکه بې تحاشه مینه ده د ورکر، د دې وجې نه ورکر مایوسه دی او خفه دی چې یاره زمونږ لیډر په جیل کې دی، هغه لیډر زمونږ راباد شي. محمد خان ولاړ دی یا پلانکې خان ولاړ ډینګې ولاړ دی، خلکو دې شي ته نه دي کتلي. د چا سره چې تحریک انصاف ټکټ و خلکو حق سړي له ووټ ورکړی، صرف د عمران خان په نوم باندې ورکړی دی. خلک خو صرف
عوامو ورکرانو صرف عمران خان فالو کړی دی او د عمران خان منشور فالو کوي خلک. نو مقامي ام پی ایس سره یا لکه دغه سره دوره دغه نشته، هغه نه به خلک خفی. خدای کې شک نشته چې د عمران خان نه څوک خفه نه دي، هر سړی په عمران خان پسې خفه دی. خلکو ووټ دې نه دی ورکړی چېرې زرشاد ولاړ دی یا مثال کې ته مجاهد خان ولاړ دی یا علي محمد. ولایت عثمان خیل نن یو کونې ته یو ګوټ ته لګېدلی دی. د دې ګوټ ته د لګېدو څه خاص وجه ده، قیادت نه غواړي، لوکل چې کوم قیادت دی یا څه داسې مسلې دي. ولې چې سکرین باندې تاسو نه راځئ، د تحصیلي کاټلنګ سابقه صدر پاتې شوی، یو خپل نوم دی، یو خپل پوزیشن دی، د هغې باوجود هم نن تاسو چېرته لرې لرې په نظر نه راځئ چې ته غټ پروګرامونه یې په هغې کې ستاسو هغه شانتې انټري نه وي. څه وجه ده؟ اکټیویټیز خو الحمدلله داسې یو پروګرام نه دی چې هغې کې به موږ شامل نه یو. هر پروګرام له هر دغه له زنګ رسو، دغه کې خو څه شک شبه نشته دی. باقي زور به زه به یو خبره وکړم، زما خپل ذاتي طور دا اصول دي چې زه چې مین چې کوم جنګ دی هغه د الیکشن جنګ وي، چې ته په الیکشن کې د خپلې پارټۍ سره غداري ونه کړې، د خپلې پارټۍ سره ودرېږې. ایون که ستا یو سړی خوښ یې که ناخوښ، ته په خپله پارټۍ باندې سټینډ والې، په خپلې پارټۍ باندې ودرېږې. ما چې کله نه سیاست شروع کړی دی نه داسې یو موقع نه ده راغلی که د بلدیاتو الیکشن یا که د هغوی زه به د پارټۍ سره ولاړ یم، د پارټۍ سره ما خپله منډه ترړه کړې. زما هغه سیاست زه کومه نه چې یاره زه د درسته ورځ منډې ترړینګ وم، هر ځای ته د ځان رسوم، هر ځای ته د مرکز په پلانټیشن باندې د بنده خپلې خویندې میندې ودرې او بیا خپلې بچو نوڼۍ دې رالي او هغه دې په پارټۍ کې نوموي. د هغې نه پس بیا یو سړی ایم پی کېږي یا منسټر کېږي، بیا به زه د بل سړي دپاره هغه ته جولۍ غوړوم او ناست به یم ورته چېرې دله دا کار وکړه. نه زما په خیال باندې که په یو سړي کې انسانیت وي نو هغه له پکار دي چې هغه دغه وکړي چې یاره به یې دا شاته ورکرانو نه به دوی ووټه غوښتئ یا به یې د هغوی نه مطلب پاکستان تحریک انصاف یو چغه به وله چې کرپشن به ختمو، داسې وکړه نه وه؟ بلکل به. ستا چې څومره ایم پی ګان دي د مردان پسې ته د تېره نه واخله، تاسو د تېره نه انټر شوي یې په سیاسي میدان کې عملي میدان ته ایم پی ګان ستاسو حکومت راغلی د تېره نه او د 25 پورې چې تېره کې ستاسو د ایم پی څه ایسډ و، نن د هغه څه ایسډ دي؟ ظهور بھائی تا چې کوم سوال وکړه دې جواب نشته. زه په خپله ایم پی نه یم او معلومات خو ته شته که نه؟ چیلنج پېژنې خو یې پېژنې زه که په نه؟ چیلنج یو منټ زه په چیلنج سره وایم چې زما کرپشن شوی پکې که نه؟ زما ذاتي اساسي د 2008 کې وګوري او نن مطلب دی چې دا سوال په زما په مینې په هغوی باندې وکړه. نه ورکر خو یې که نه؟ زه ورکر یم بالکل. تپوس خو کولی شي؟ بالکل موږ تپوس کوو د هر دغه تپوس خو کولی شي چې ورکر څنګه نن تاسو جنګ کوئ د عمران خان د په نوم باندې هر څه ته ځان تیار کړی دی، نو دا تپوس تاسو نه شي کولی چې زما د ایم پی ای زما د ایم این ای دی اول څنګه و دی اوس څنګه دی؟ دا تپوس تاسو حق نه دی که نه؟ بس تاسو وایئ چې موږ ایم پی ای کو دی چې ایم این ای کو دی چې څه کوي اوس څه کوي، که د عوام غوږ کټ کړي، که د عوامو پوزه کټ کړي، که د عوام سر کټ کړي. نه موږ بالکل لکه تپوس کوو، ولې نه کوو؟ خو ما چونکې تا ته وي چې داسې قسم سوال چې دی دا خو لکه د ایم پی ای یا د بره لیډرشپ تا هغه ورکرې په الیکشن کې راله ته منډې وایې، ته د خلکو دروازې ته ودرېږي، ته د خلک په زور روباسې، ته په رکشه کې کښېنې، ته په موټر سایکل کې کښېنې، ته په ګاډي کې کښېنې. زه ستا نه ځکه تپوس کوم چې ته د خلکو کوڅې له ولته ځې، ایم پی ای نه ځي، ته ورله ځې. نو ستا دغه تګ زه دا نه یادوم، زه اورال ایم پی ای ګان یادوم، زه ټولې صوبې په سطح یادوم چې لکه تاسو چغې وهئ، جنډه تاسو چته کړي، پټکې تاسو تړلي، نو نن به دا تپوس هم تاسو کوئ چې بهی تا اول څنګه وي، ته نن څنګه وي. دا تپوس ولې نه کوئ؟ تپوس کول ګوره جدا خبره او که د چا سره ثبوت چې پلانکي ایم پی ای دا کرپشن کړی دی او دا راغلی تاوار دی، نه بیا دې راوړي، بیا په هغې باندې موږ مطلب چې ثبوت خبره نه کوم، تاسو ته په نظر څه ښکاري نه؟ نه موږ ته په نظر چې مطلب چې اول چې کوم سړی خامخا لکه د وخت سره سره هر سړی مطلب چې د پیسې آمدني د سړي دغه کېږي که نه. ته ولې ډیګریډ شوې؟ ته ولې په ښکته لاړې؟ د موټرو نه، د کاروبار نه موټر سایکل نه رالې؟ هغوی ایم پی ګان دي، یو تا ته وي چې که د ایم پی سره خلاف د چا سره ثبوت وي چې راوړي چې موږ هغې باندې مخې ته کاروایو. ستا په نظر کې هېڅ هم نه دي شوي؟
زما سره څه ثبوت شته دی نه ما څه لیدلي دي چې یاره د په پلان کې ځای کې کرپشن کړی. ستاسو څومره ایم پی ګان دي چې هغه د الیکشن نه مخکې ښه غریبانانو پیژنې؟ دا خو عام ولس هم ماته چې په یو ټیم کې غریبي او چې وخت سره بزنس خو به یې که نه سړي هغوی خپل څه نه څه په بیک باندې به بزنس وي او په هغې د وجې نه زه صحیح دا راته ووایه چې لکه په څه وخت کې به عتیب خان د علاقې ته راتلو نو ولایت خان له به راتلو ولایت خان عثمان خیل به ورسره په حلقه کې ګرځېده ټکټونه تاوار ده ورکړی یا نه ورکړی هغه جدا یو دغه ده بس هغه کیدای شي چې ما باندې دغه اعتماد نه و نو ما له به یې دې وجې نه ټکټ نه یې راکړی او وړه کې د ګیله وه خامخا لکه د سړي نه چې جونیئر کسانو له ټکټونه ورکوي خامخا پړه کې خفګان او ګیله خامخا راځي خو د هغې دا مطلب نه دی ګینې چې یاره بس دا لفظ آخر دی سړی مخ ته خپل سټرګل کوي او بقایا ما خو تا ته پیله سر کې وي چې یاره زمونږ دا سټرګل چې د ټکټونو لپاره نه و نه مطلب چې د مفاداتو لپاره مونږ خپلو د بچو لوڼۍ راغوستې دا خپل وخت هم ورکړی دی د پارټۍ لپاره او لګیا یو بس یو تحریک دی انشاءالله ولې چې کوم عمران خان کوم منشور دی په هغې باندې لګیا یو پارټۍ کې بره اختلافات دي لاندې اختلافات دي د اختلافات څه دي؟ اختلافات دې کې شک نشته چې پارټۍ کې اختلافات شته دې نه انکار مونږ نه کوو خو په کور کې راځي اختلافات تا د پلار د زوی سره د زوی د پلار سره د ورور د ورور سره دا راځي خو نور خو الحمدلله چې مونږ ټول که کشران دي که مشران دي یوې کښتۍ سواریو او زمونږ چې کوم منزل دی انشاءالله کې منزل ته به ځان کوم حکومت چې د پرویز خټکو هغه وخت کې ډېر غټ اصلاحات شوي په پولیس کې په هر ډپارټمنټ کې رشوت به چا نه اخیسته په هغې ګورمنټ کې او په نن اوسني ګورمنټ کې څومره فرق دی؟ ډېر فرق دی زه د دې نه انکار نه کوم چې 2013 کې کوم ګورمنټ چلېدلی نو زما چې زه پیدا شوی یم نه داسې ګورمنټ چا نه دی چلولی که زما مخالف پاټو والا دي او که هغه د پاکستان تحریک انصاف دا دویم حکومت دی تاسو دا حقیقت کې چې هغې کې ډېر د ټاپ کلاس ګورمنټ چلېدلی عاطف خان شیرام او پرویز خاټک صاحب ډېر انتهایي محنت کړی او ډېر ښه طریقې سره الحمدلله زموږ لیډرو ته ښه په سر ناستو او ښه کوټې مقبولیت اخري سوال کوم د 2013 د کامیاب حکومت ته وجه ستاسو په وفاق کې حکومت راغی ولې چې خلکو ته یو سبق واغه سروې په شو مختلف میډیا راغله هغوی هغه رپورټ کړله چې یاره کې پی کې کې د پرویز خټک چې کله وزیر اعلی هغه یو ډېر ګډ ګورننس هغه کړی و دا ګڼئ چې د هغې وجې تاسو ته په وفاق کې حکومت میلاو شو ګیر چاپېره تاسو ته نور هم کامیابي میلاو شوله 2013 کې ما تاسو ته وي چې ډېر ښه ګورمنټ چلېدلی و خو دا ورته ووایم چې مونږ ته صرف په هغې ګورمنټ باندې ووټ نه و پرېوتی مونږ ته مین ووټ د عمران خان په منشور باندې پرېوتی او د نن تاریخه پورې چې دی اوس تا په پوره پاکستان کې پاکستان تحریک انصاف پرنسپ کړی په دې هغه منشور ستاسو په بلدیات الیکشن دا جدا خبره ده چې په 47 باندې حکومت راغلی جواب لرم په بلدیات الیکشن کې چې ستاسو کله بیټ چا نه اخیسته ستاسو نښه چا نه اخیسته نو منشور خو هغه ولې زه ظهور بھائی ته په دې خبره ګایډ کوم هغه ټیم کې چې کله بلدیات الیکشن راغی نو خان ستا بالکل خزانه زیرو وه او خان صاحب او دغه کې ټکسونه ولګول خلکو باندې بوج ور واچو خلک د دې وجه نه لوکوټې د خان صاحب نه خپه شو په هغه دوران کې خانه کې هغه په دې وجه باندې چېرې لوکوټې مهنګایي دغه پیراله بوج پیراله تاسو کسان ولې هغه خبره ایکسپلین کولای نه شو عوام ولې مطمئن کولای نه شو په سیکنډ په پیله راوند کې چې کله راشو په سیکنډ راوند کې بیا خان صاحب چې کله په خپله دغه وکړو که تاسو ته به یاد وي په خپله پریس کانفرنس وکړو نو په سیکنډ پیس کې چې دی بیا پاکستان تحریک انصاف په پوره صوبه کې پرنسپ کړی و بیا هغوی سیټونه نه دي ګټلي په پیله پیس کې خلک چې دی هغوی ته پته نه وه چې به په ملک کې څه روان دي او ولې دوره بوج په هوا باندې راغی خو ستاسو امیدوارانو ولې بیټ نښه نه اخیسته په کار خدای چې که بایلمه که ګټمه په دې بیټ باندې به بایلم نه زمونږ ډېر امیدواران خیر ته بیټ ولاړ ډېر نه ولاړ په کاټلنګ کې 2 کسانو بیټ نښه اخیستې وه یو موجوده میر ریاض چیرمن سټي ګټلی د بیټ اخیستی یو شریف ایډوکیټ د خرکي سیکنډ پوزیشن دی هغه بیټ اخیستی نور د دوی نه علاوه هیڅ چا بیټ نه اخیستی ما تا ته وي ظهور بھائی چې په هغه ټیم کې
صرف د دې منګای د بوج د وجه نه بوج د وجه خو ستا خپلې پارټۍ ولې پرېښودې ونه ښه او بل بلدیاتي الیکشن چې په دې کې زیات تر رول چې دی هغه لکه د کلیکل وی هغه الیکشن نه د کینډیډیټ خپل رول پکې زیات دی په هغې د پارټۍ رولینګ او د کینډیډیټ خپل رولینګ په هغې مطمئن نه شوم او کېدای شي عوام مطمئن شوي ډېره مننه شکریه کتونکو د ولایت عثمان خیل سره زمونږ ډېرې نرمې او سختې خبرې وشولې تاسو واورېده ولیدل او چونکې په دوی باندې زموږ یو اعتراضات راځي چې کله ام پی راځي نو دوی به ورسره جګړه راځي او دغه جګړه ولې راځي هغې خبرې هم تاسو ته وکړې زموږ پروګرام لږ اوږد شو زه ظهور خان اجازه غواړم د لوی الله په امان